دا هغه ځای چې کوم مشکلات دي کومې کشالې دي په هغې باندې به هم خبره کوو د صوبایي حکومت چې کومه ناکامي ده هغه به هم ښکاره کوو او سره دا هغه ځای خلکو له به دا تسلي ورکوو چې که نور څوک ستاسو تپوس کوي او که نه کوي قومي وطن پارټي به تاسو سره ولاړه وي او ستاسو حق لپاره ستاسو لپاره به آواز جوړېږي عزتمندو دې نه مخکې چې زه دې باندې خبره شروع کړمه دا پرون چې کوم په سوات کې دردناکه واقعه وشو زما خیال دی چې د هر کس په ټول ملک کې د هر کس زړه دردېدلی دی افسوسناکه واقعه داسې افسوسناکه واقعه موږ نه لیدلې او بیا خاص کر چې کوم هغه ویډیوز رالل او په هغې کې د هغې خلکو کومه بي بي سي چې موږ وکتله نو زما خیال هر یو کس په خپل ځای باندې دردېدلی دی خو زه ستاسو په وساطت سره دا تپوس کول غواړم چې دې نه مخکې هم داسې واقعات شوي دي ولې حکومت د داسې واقعاتو دروړو لپاره څه حکمت عملي جوړه نه کړه اوس خو موږ دا اورو چې د پی ډي ایم اے یو څو کسان او دا هغه ځای یو څو اسسټنټ کمشنران چې دي هغوی خلاف ایکشن واخیستلی شو خو دا واقع دومره لویه واقع ده چې دا صرف د دغې لیول باندې ایکشن اخیستلو سره د دې هغه حل یا د دې هغه دغه نه راوځي د دې جواب دی چې دی هغه صوبایي حکومت دی او پکار چې صوبایي حکومت راشي او مخامخ د دې جواب راکړي چې ولې دې لپاره حکمت عملي نه وه جوړه کړې چونکې هغه خلک د یو عام کورنۍ سره تعلق ساتلو نو ځکه د هغوی لپاره هلیکاپټر او نور ریسکیو سروسز نه و او چې څوک خاص داسې ګیر شي نو هغوی لپاره بیا د هلیکاپټر سروس هم موجود دی او نور ریسکیو سروسز هم موجود دي دې دا یو شی راښکاره کړو چې د 14 کالو نه په سوشل میډیا باندې یو ایمیج جوړ کړی شوی چې یاره پښتونخوا کې ډېره لویه ترقي وشوه پښتونخوا د ډېر لوی ترقۍ په لار روان شو ډېره لویه تبدیلي راغله آیا دا هغه تبدیلي وه چې تاسو ولیدل چې دا پرون څه وشو دغه شانتې د دې جنوبي اضلاع کم صورتحال چې جوړ دی کم د امن و امان صورتحال چې دی زما خیال دی چې که موږ د ټوټل د جنوبي اضلاع آبادي وګورو نو دا تقریبا 1 کروڑ آبادي جوړیږي یعنی چې تقریبا 25% د صوبې آبادي شوه دې 25% له دلته کې مخکې خبره وشوه چې د ورځې د یو عملداري وي او بیا د 2-3 بجو نه پس ته عوام چې دی هغه د نورو خلکو په رحم و کرم باندې پرېښودلي شوي دي د دهشتګردو په رحم و کرم باندې پرېښودلي شوي دي آیا دا د دې صوبایي حکومت ذمواري نه جوړېږي چې هغه خپل اوسېدونکي خلکو له تحفظ ورکړي آیا دا د دوی فرض نه جوړېږي چې هر یو کس ځان محفوظ وګڼي په آرام سره د خپل بچو له 2 وخته روټۍ پیدا کولی شي نن یو طرف ته عوام په خپل ځای حیران دي بل خواته چې د صوبایي حکومت د طرفه حکمت عملي نه ښکاري نو د هغې د وجې نه زموږ د پولیس وروڼه هم حیران ناست دي هغوی هم پریشانه ناست دي روزانه په بنیاد باندې د هغوی هم وینه تویېږي لګیا ده
خو د هغوی تپوس والا څوک نشته، د هغوی په سر باندې لاس ایښودلو والا څوک نشته، هغوی له څوک داسې حکمت عملي جوړولو والا څوک نشته چې د دې سلسلې روکتام وکړی شي. دلته پیر صاحب ناست دی، د کورمې دا کم واقعات چې وشو زمونږ ټولو وروڼه په هغې باندې دردېدلي دي. اوس هم دا حالات څه ډېر ښه نه دي. مصنوعي طور باندې یو داسې په میډیا کې او په دغه کې یو دا فضا جوړ کړي لګیا ده چې نه هر څه ټیک شو، خو اصل حقیقت چې دی هغه شانتې نه دی. الله تعالی دې خیر کوي او دا محرم دی الله تعالی په خیر خیریت سره تیر کړي. خو موږ ته دې لپاره هم څه حکمت عملي نه ښکاري لګیا ده. بیا بل خواته چې وګورو نو د کرپشن داسې صورتحال جوړ دی چې په پوسټینګ ټرانسفر باندې پیسې اخیستل کېږي، په اپوینټمنټ باندې پیسې اخیستل کېږي. داسې حال موږ چاته نه و لیدلی چې د یو کس سره د پوسټینګ لپاره د 6 میاشتو کانټریکټ کېږي او د هغې د قیمت اخیستل کېږي او بیا ورته ویل کېږي چې 6 میاشتې پس ته به نور پیسې راکړې نو ته به پاتې کېږي، که نو بیا به ستا په ځای به بل څوک راځي به. چې زمونږ جنوبي اضلاع کې تیل او ګیس دریافت شو نو زمونږ دا خیال و چې دا به د دې ځي خلکو ته فایده د هغې رسي، د دې ځي عوامو ته به د هغې فایده رسي. خو بدقسمتۍ نه تیل و گیس خوزی لگیا دے. تقریباً 50,000 بیرله د ورځې تیل وځي او دغه شانتې 1500 MMCFD ګیس چې دی هغه دلته نه وځي، خو د هغې فایده عوامو ته ونه رسېده، د دې ځي خلکو ته ونه رسېده. ګیس هم مونږ پیدا کوو، تیل هم مونږ پیدا کوو او پیر صاحب چې څنګه خبره وکړه بجلی او ارزانه بجلی پیدا کوو. هغه بجلی چې هغه 1 روپۍ او 1.5 روپۍ یونټ ته هغه موږ پیدا کوو، واپس په موږ باندې د 80 روپۍ او 80 روپۍ باندې خرڅول کېږي او بیا هم زما صوبې کې 20 ګنټې 22 ګنټې لوډ شیډینګ کېږي. دا د افسوس خبره ده او که نه ده؟ عزتمندو کو ګورو نو صوبایي حکومت دا 1.5-2 کاله خو احتجاجونو باندې صرف تیر کړل. خپله هغه کومه ذمواري چې ورته ورکړه شوې وه د آیین په مطابق هغه یې سرته ونه رسوله او نن امدا حال دی چې حکومتي نوم یې شی اړو ښکاري نه، د حکومت اړو ریټ نه ښکاري. نن یو طرف ته حکومت ریټ نه ښکاري، بل خوا ته زموږ حکمرانانو کله بجټ نه ټوکه جوړه کړي، سیاسي طور باندې د بجټ چې دی هغه هم استعمالوي او وایي چې یاره دا د صوبې بجټ نه شو، دا صرف د یو پارټۍ لپاره او د هغې د سیاسي مفاداتو لپاره استعمالیږي. بیا ورسره چې داسې قسمه بیانات زمونږ د صوبې چیف ایگزیکټیو ورکړي چې وایي چې یاره موږ سره دومره وسایل دي چې موږ مرکز له قرضه ورکولی شو، نو بیا چې سبا ته ورته کښېني او ته ورته وایې چې یاره ماله زما حق راکړه، ما ته خپل وسایل پکار دي، نو بیا به ته په کم مخ باندې او کم دغه سره به هغه غواړې د مرکز نه. زه په دې نه پوهېږم چې د دې څه حکمت عملي ده. صرف د ټیک ټاکس جوړولو لپاره، صرف د سوشل میډیا لپاره د حکومت چې دی هغه موجود دی، خو عوام چې د چا په ووټ سره چې د چا لپاره دا حکومتونه جوړ شوي دي، جمهوریت چې د هغې نوم هغې اصلي هغه بنیاد چې دی هغه عوام دی، هغې لپاره توجه نشته، د هغوی د مسایلو طرف ته توجه نشته. نن مونږ ځکه تاسو ته دا دې باور له راغلي وو، دې تسلی له تاسو له راغلي وو چې د دې خلاف به راوځو به، که هغه خپل وسایل باندې زموږ حق چې دی د هغې لپاره خبره کولی هغې لپاره به راوځو، که هغه د لوډ شیډینګ
چې کوم مونږ سره کېږي که هغه د تیل د ګیس په شکل کې دی او که هغه د بجلی په شکل کې دی دواړه چې کېږي ګیس نه خو د ډاکټر هغه نسخه جوړه کړې ده چې صبح دوپهر شام به راځي هغه دغه کېږي نو دغه سلسله چې ده دا ختمېدل پکار دي ټیک ده کم بنیاد المرصوص چې کم دغه وشو په هغې کې ټول قوم د هغې حوصله اوچته شوې ده خو دا حوصله یې داسې ساتل لپاره اوس ضرورت د دې دی چې د قوم د مسلو طرف ته توجه ورکړی شي خصوصا د ورکوټي صوبو او خصوصا زه به دا وایم چې د پښتنو چې کوم مسایل دي هغې طرف ته توجه ورکړی شي دلته کې چې د امن امان کم صورتحال دی دلته کې چې دا کم پسماندګي ده دلته کې چې کم غربت دی دلته کې چې کومه بېروزګاري ده دغې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی هله به بیا دا قوم چې دی د دې به هغه شانته اعتماد پیدا کېږي به ځکه چې ډېر څه د قوم سره ډېرې دوکې وشوې اوس نور د دوکو گنجایش نه دی پاتې اوس پکار دی چې د عوامو طرف ته توجه ورکړی شي مونږ د قومي وطن پارټۍ دړخه تاسو له دا تسلي راکوو او ستاسو وساتت سره د ټول کوهاټ ضلعې له د ټول جنوبي اضلاع دا تسلي درکول غواړو چې مونږ به تاسو سره ولاړ یو د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سپایان به تاسو سره ولاړي او که ضرورت راغی خپلې وینې قرباني به ورکوو خو تاسو نه به وروستو کېږو نه زه یو ځل بیا په دې موقع باندې د محمود الاسلام خان او د ضلعې د تنظیم که زه شکریه ادا نه کړم نو زما خیال دا به ډېر زیاتوي دلته کې راغلي د پریس ملګرو که شکریه ادا نه کړم نو زما خیال دا به هم ډېر زیاتوي ستاسو ټولو که زه شکریه ادا نه کړم ځکه چې ما ته پته ده چې محرم هم دی او د هغې باوجود تاسو دلته کې رالی په دې میټینګ کې شریک شوی زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم خو ما دا غوښتل چې زه دلته راشم تاسو ته مخامخ کښېنم او دا تاسو له یو تسلي راکړو چې مونږ تاسو سره ولاړ یو ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو او انشاءالله ستاسو حق چې دی هغه به ګټو او تاسو له به یې راوړو ډېره مهرباني ډېره مننه